نو تواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي په صبر باندې. صبر اسی حبس النفس ته وایي. سوات ری بی کې معنا د بندولو ده. نو حبس النفس خپل نفس بندول. نو خپل نفس بندول بیا درې قسم دي. حبس النفس علی الطاعات، خپل نفس بند کی په عبادات او اطاعات د پروردگار باندې. منځ کوا، روژه نیسه، زکات ورکوا، حج کوا، جهاد کوا، د الله دین لپاره منډې تړلې وها، د الله د اقامت دین لپاره جانی او مالی قربانی ورکا. دا صبر علی الطاعات و علی العبادات. یو صبر دی عن المعاصی، غلا، زنا، جواری، اجرتی قتلونه، دا زناکاری، دا سودخوری، دا د بیدینۍ نظام راټینګول، دا ټول معاصی دي. دا ټول معاصی. د معاصیو نه خپل نفس را بند کا. او دریم دا دی چې الصبر علی المکاره، مشکلاتو باندې صبر وکړه. تا ته ورې دنیا کې هر قسم حالت راځي، ته ورې ټولو مقابله کې خپې ونه خورې، وځه کار روان شه، هېڅ کار نه کوي. را تمامه دنیا په یو طرف شوه او ستا په الله باندې اعتمادي، به ته کامیابي. ناکام هغه خلک دی چې د الله لار پرېږدي په بل لار باندې روان شي. وتواصوا بالصبر، او صبر کوي. او دا صبر دا دی چې کله تا مصیبت دیکه درکړي، ازمایښونه به راځي، مشران او کشران به دې مري، ولږې او تندې به روانې راځي، د ظلم شکار کېږي به، خو ته به ټینګ ولاړې. او په داسې مقاماتو کې انا لله و انا الیه